وکړه چې هلکه دا تپوس دا خو ډېره ښه خبره ده بار ملکونو نه هم ډېر ملګري لګیایي هغې تپوسونه کوي نو هغې وایي چې موږ ته د دې نه ډېره فایده رسېږي نو دوی پې مشوره په دې وکړه چې دا چټ باندې سوال لیکئ د هغې جواب به میلاویږي او فایده به یې دا چې یوازې د ناستو کسانو ته به نه ما مخکې بیان کې هم خبره وکړه چې دا شیونه د هلکانو لګولي دي نو دا یوازې په قطبګړ کې نه ښکاري دا بار ملکونو کې دوبۍ کې او په عربو کې نور اسلامي او غیر اسلامي ملکونه چې دي په هغه ټولو کې زمونږ دوستان ملګري شاګردان دا شته او هغوی هغه اوري او ډېر زیات پې خوشحالیږي بل ورځې امریکې نه یو ملګري ټلیفون وکړ ویې ستاسو چې کوم وخت بیان وي نو دغه وخت کې موږ وده یو د بعضې ځایونو 12 ګنټې فرق دی زمونږ او د امریکې د بعضو 10 او د بعضو 8 ګنټې واشنګټن غالبا زمونږ او د 8 ګنټې فرق دی نو وی چې هغه په نټ باندې خو هر څه پراته وي سهار لی موږ ښه په قلاره راوالو او وی ګورو ځکه دا خو د دې شي نه لرې کېږي نه که نه دا خو یو ځل چې لاړ شي څلورم اسمان ته وخیږي بس بیا به یي بیا واپس نه راکوزېږي تاسو خیال ته راله یو ابل کالې زه لاړم روژه وه مینګوره کې مې څه کار و نو 8 بجې هغه ځای ته ورسېدم په دې وخت کې ملګري ټلیفون وکړو د دې لونخوړ ملګری دی ممتاز علي هغه ټلیفون وکړه هغې هغه چېرته د امریکې نه مخوا څه ملک په هغې کې و نو ما ورته الټا نصیحت شروع کړه چې یاره تاسو خو ډېر داسې ملک یئ چې ټول کافر دي ګیر چاپېره خو د خپل مونځ او دس پابندي کوئ ذکر تلاوت دا کوئ هغه وی چې اوس ته راونه راووتو دلته سهار 8 بجې وې هغې وی مونږه اوس دلته راونه راووتو هلته ماسخوتن او دلته سهار 8 بجې وې بهرحال زما مقصد دا دی چې د دې فایده ډېرو لرو لرو خلکو ته ډېرو لرو لرو ملکونو والو ته د دې فایده شته دی الله دې دا فایده نور هم عامه کړي او الله دې زموږ د ټولو اخلاص نصیبه کړي چې دې دپاره نه وي چې یاره زه مشهور شمه دې دپاره نه نه چې زه بل ته خیر ورسوم او دا خیر عام شي ټولو خلکو ته ورسي دا ملګري تپوس کړی دی چې نن سبا خلک په فیسبوک باندې د مولانا فضل الرحمن غلط تصاویر د ښځو سره شیر کوي او کنزل کوي د دې وضاحت ما مخکې کړی هر عالم یوازې مولانا فضل الرحمن نه هر عالم چې تا سره څه د دنیا سود او زیان شته نه او د هغه سره ستا اختلاف راغی په دنیا په سود او زیان باندې نو که هغه ته ته څه خبره وکړي نو ښه خو نه ده بیا هم ورته مه کوه د دنیا سود او زیان دی خیر دی عالم دی انسان دی خطا شوی وي ستا سره د پټي معامله ده ستا سره د اخیستلو خرڅولو معامله ده په هغې کې د هغه نه څه غلطیا نه وشو نو هغه ته کنزل مه کوه اگر که هغه غلط کار کړي خو ته کنزل مه کوه تا هغه خپل خبره په تاکید سره چې کوم دی بادشاه ته یوسه قاضي ته یوسه تاڼې ته یوسه جرګه پې راغونډه که خو کنزل ورته مه کوه ځکه چې دا کنزل چې تا هغه ته کې نو تا ته پته نشته خو ایمان دوړه شسته او دا د ته پته نشته خو ښځه در باندې طلاقه شوه او بیا چې بلا وجې صرف په دې وجه باندې چې دا د پلانۍ پارټۍ ملا دی او زه د هغې پارټۍ سړی نه یم هېڅ بې څه کنزل کې یو عالم ته
تا ته نه بد ویلی دي نه د صرف دای درته وایي سود مه کوه، جواري مه کوه، ناروا مه کوه، د بوتانو چې کوم دی د دې نه ځان اوس مثلا یعنی ستا د غلطۍ تا ته چې کومه دی نشاندهي کوي او ته لګې هغه پسې کنځلې کې، نو چې څوک هم داسې کوي چې په یو عالم پسې بلا وجې، دا بلا وجې دی، د پارټۍ اختلاف دا وجه نه ده، دا د کنځلو وجه نه ده، دا ضد دی، عناد دی، دا وجه ده چې د دې سړي دا عالم نه دی خوښ. ولې نه دی خوښ؟ ځکه چې د سره قرآن او حدیث دی. ګنې چې د چا ډاکټر بدی نه شي، ډاکټر له خېټه وسیري او ښه پراټه کي او بیا هغه ډاکټر ته الټا دوا کوي، خدای دې خوشحاله کړي اپریشن یې راله وکړه ګینې مړ کېدم. ډاکټر صاحب داسې نه ده. څه کوئ د مریضانو سره؟ ویشلوئ را ویشلوئ. په خبره پوه شوې؟ الا وینه تې بیا لوالی، وینه تې والی دغه شته وینه ما په نور ټیسټ کو، هلک رانه وینه مې خو دغه لږه وینه واغته واغسته، نور پکې څه پاتې شو؟ تاسو خیال ته راله دا دی نه؟ دلته بل هم یو ناست دی. نو دوی دا مریض سم ومږي، فیس هم تې والي او دوايان یې موله دونه پنډ ورکي او ښه ډېرې پیسې هم تې والي او ټیسټونه هم پې وکړي. بیا څه وایي سړی وایي خدای دې ډاکټر صاحب خوشحاله کړي، زما علاج یې وکړو او خدای ښه کړم. داسې وایي که نه وایي؟ نو دا ولې دې ډاکټر ته خیرې ولې نه کوي چې خدای ډاکټر بنیاد وباسي؟ ګوره زما 1000 روپۍ فیس هم واخېسته او خېټه هم راله وشلوله او د دوايانې هم راله ګوره د 1000 روپو راکړې، خیرې ورته ولې نه کوي؟ ځکه چې د ډاکټر سره د قرآن او د حدیث علم نشته، هغه سره د انسان د بدن علم دی او بدن تا ته ګران دی او قرآن حدیث تا ته نه دی ګران. نو ملا ته چې ته کنځل کوې نو ځکه ورته کوې چې هغه سره قرآن او حدیث دي، دا داسې لکه تا چې قرآن او حدیث ته کنځل وکړو. او قرآن او حدیث ته کنځل، یو عالم ته کنځل، دا سړی بېشکه بې شوبې په څلورو مذهبو کافر دی. او د دې سړي که واده نو ښځه پې طلاقه ده، ځکه ښځه مسلمانه ده او دی کافر شي، او د کافر او د مسلمان نکاح یو ځای نه پاتې کېږي. د دې سوال جواب ما مخکې هم کړی، په نېټ باندې موجود دی، خو دا دوباره چا سوال کړی. دا تپوس ملګري کړی زنانه د حیض په ورځو کې په یادو تلاوت کولی شي؟ نه، زنانه باندې تلاوت بند دی، مونځ پې بند دی کله چې د دې حیض راغلی. ماهواري بیماري، حیض عام خلک نه پېژني، ماهواري بیماري میاشت کې یو ځل زنانه باندې یو بیماري راځي، د وړو بولو اندام نه وینه ځي، دا کله 6 ورځې، دا کله 7 ورځې. په دې دوران کې دا به مونځ هم نه کوي، دا به روژه هم نه نیسي، دا به تلاوت هم نه کوي اگر که په یاد وي. الحمد قل هو هر چاته یاد دي، دا به نه کوي. په دې ټولو کې صرف د روژې قضا پې شته او د مانځه پې نشته. ځکه هره میاشت کې چې د یو زنانه اندازه د حیض 7 ورځې نو 7×5 = 35، هره میاشت کې 35 منځونه راګرځول اسان کار خو نه دی. شریعت اسان دی، بس وایي مه راګرځوه، مه کوه مونځ، خیال کې مه راغله. او روژه په ټول کال کې به پې راشي، یو 6 5 7 ورځې به پې راشي، نو په ټول کال کې 6 7 ورځې روژه راګرځول دا څه مشکله او ګرانه خبره نه ده. نو د حیض په دوران کې تلاوت دا نشي کولی او مونځ هم نشي کولی. ملګري تپوس کړی ذاکر نایک به څوکي چې د هغه بیان اورېدل څنګه دي، د هغې وضاحت. ما په خپله د ذاکر نایک بیان نه دی اورېدلی، خو خلکو نه مې اورېدلی دي چې هغه کوټ پتلون اغوستی او په دې غاړه کې چې کوم دی نو جلبه مچولی، ټای خلکو ته څه وایي؟ نیک ټای. نیک ټای سټ یې پې تړلی، نو سټ خو موږ غوا له تړو نو یا غوایي له تړو. په خبره پوه شوې؟ پتلون دا هغه جامه ده چې رسول الله مبارک د دې نه منع فرمایلی. هر هغه لباس چې په هغې کې دونه نری وي چې د بدن دننه حصه پکې ښکاري، نو دې ته نبي علیه السلام بربنډ ویلی.
یا داسې لباس چې په بعضو حصو وي او په بعضو نه، لکه دا لنډي بونډي. خیال کې مراله د سکول کالج ته د هلکان چې بعضې ځي نو کمیسونه بونډي که نه لمنې ترې پرې کړي، نو چې لمن ترې پرې کړي هغه بیا په بډه کې ورکي نو کوناټي ښکاري که نه ښکاري. دا لباس خو یې د دې دپاره چې دا سړی پې پټ شي، نو د ده لوړه جوړه علاقه په پتلون کې ښکاري. تاسو فکر ته راځي خبره؟ خفه کېږئ مه. دا که ته په پښتو کې نه وایم نو په انګریزۍ باندې پکې تاسو ډېر ملګري سي چې پوهېږي نه، او که په عربۍ کې ته وایم نو بیا هم نه پوهېږئ پې. نو په پښتو کې درته ځکه وایم چې لوړه جوړه علاقه پکې ښکاري. نو دغه لباس نبی علیه السلام وایي چې دومره نری وي چې بدن پکې ښکاري، یا بعضې حصې د بدن پې پټي بعضې ښکارئ، او یا داسې لباسي چې ټول بدن پې پټي خو چسپاني. چسپان یعنی په دې بدن پورې نښتې جوختي، په جوړه کې په جوړ ځای کې ورننوتي او په لوړ ځای کې په لوړ ځای باندې راغلي. نو پتلون دغه دی که نه دی؟ خلاف شرع لباس شو، خلاف سنت چې کومه دی نو لباس شو. او ټای دا د عیسایانو مذهبي شعار دی. ټای دا غاړه کې جلب نه اچولی. هغوی وایي موږ عیسی علیه السلام مړ کړی و. نعوذ بالله. عیسی علیه السلام نه دی مړ ښه، موږ عیسی علیه السلام مړ کړی و. نو دای پکې د پیمانتیا دپاره دې غاړه کې په هغه زمانه کې پړی واچو. نو چې پړی واچو هغه پړي ترقي کوله اوس دوه ګوتې پټه جوړه شوه. نو دا د هغوی مذهبي شعار دی. مذهبي نښه ده، لکه زما او ستا چې مذهبي شعار اذان دی. مذهبي نښه، مذهبي غټه علامه شعار هغې ته ویلی کي. جومات دی، په دې جومات کې ستاسو خیال یو دوه درې څیزونه دي هغه پته لګوي چې دا حجره نه جومات دی. یو یې محراب بار وتی، تاسو به ستاسو جومات خو نه وتی، نو هلته موږ څه قبله کږه ده شاته مې په رنګ جوړ کړی. او بل علامه دا ده چې د پاسه به مناري. خبره پوه شوې؟ اوس زموږ په جومات هم مناري نشته، نو راکړئ پیسې که چې جوړې کړو. خدای مو خوار نه کړه، ټول ما ته مه را په اوږه کېږئ که نه. تاسو خبره نو دا ټولې خبرې خلاف شرع دي. او چې د غیرو مسلمو د هغوی شعار یو سړی خپلوي، هغه که پلانکی خان دی او که ډینګری خان دی، خپل د چا نوم مالی په تندر دی ولګي. نبی علیه السلام صحابو ته وایي روجه عبادت دی که نه دی؟ عاشوري په روجه کې نبی علیه السلام د یهودو خلاف وکوي، د یهودو خلاف وکوي. هغوی یوه روجه نیسي، تاسو سره یو بله ملګري کوي. په عباداتو کې ورسره مناسبت مه کوئ، د هغوی مذهبي شعار ستا غاړه کې دی، او ته ځان ته زبرګ وې، ته ځان ته عالم وې. که پوهېږئ نو دا جواب شو، که نه پوهېږئ نو سر دی بورجۍ له راواچوئ. په خبره پوه شوئ؟ او چې ته هغه بیان اورې نو زما بیان ولې نه اورې؟ د قاسم مولانا بیان ولې نه اورې؟ بېشماره په دې نټ باندې غټ غټ ښایسته ښایسته علما زموږ راځي، د دیوبند علما، د هغوی بیانونه ولې نه اورې؟ شته پې که نشته؟ په اردو کې پې شته، په پښتو کې پې شته. د مفتي زرولي خان بیان ولې نه اورې؟ خیال کې م راځي؟ نو چې دا هغه درته دونه پټکیم په سر کړی دی، ښه ښکلې غټه ګیرې هم د مثال په طور، جامې هم د سنت مطابق دي، چوغۍ او جوبې هم چې کوم دی د سنت دپاره اچولې ده. نو د هغه بیان نه اورې، د بربنډ اورې مړه. نو لږ خو عقل ته مو که که نه سړیه، هره خبره خو څوک نه تپوسي که نه، پوه شوې مطلب باندې. خبرې مې ډېرې خولې له راغلي، خو بیا راته د هلکان قاریږي وایي بیا ستړی وروستو سلګۍ ویو خبرې اوږدې کې، نو نه به کوم، ځای به نه به کوم. شوتل دپاره ځمکه اجاره باندې ورکړه، او هغه اجاره اصول شوه. په دې باندې زکات شته یا نشته؟ دا به یادو ساتئ چې کوم پټی سړی په اجاره ورکړي او هغه زمیندار پکې زمینداري کوي. که زما پټی دی، مثال درته جوړوم،
زما پټی دی یو جریب یا 2 جریبه هغه ما تعالی درک په اجاره چې ته به مال هلکه 10,000 روپۍ راکې نو ته چې ته کوم پیداوار واخلې نو د دغه پیداوار زکات به ته ورکې او زه به باچا ګرځم برېت به تاومه په ما باندې زکات که دا پیسې زما سره نورې وي او دا جمع شوې کال پې تیر شو او نصاب ته ورسې نو بیا پکې 40 روپۍ ده خو د اجارې په حق وخت کې د اجارې په پیسو کې زکات نشته زکات په کومو کې دی په پیداوار کې دی د ځمکې نه پیدا یو من غنم پکې وشو که 10 منه پکې وشو د هغې نه به زکات ورکوي سړی ښه Number 1. دا خو بیا یې پکې دغه سړی لیکلی دی چې دا وابي دی هلکه دا وابي دی او که غیر وابي دی په شړک دی ولګي بس خبره مې ته واضحه کړه د هغې خبره پوه شوې چې لباس دی او سړي خلاف شرعي بس دا پوره ده بیا پکې دا لیکلي دي چې یو وابي وایي وابي به څه شی نو خیر کې راله وابي به څه شی به وي هر څه شی چې دی هغه وایي چې زه د قصد په امام پسې اقامت کوم د مؤذن د اجازت نه بغیر زما مونځ خو نه کېږي په دې پوه یم خو چې د نورو کې هم ونشي نو اوس د دې جواب زمونږ پښتانه وایي د دې جواب چې کوم دی 5م مذهب دی چې ښه زیږ لرګی وګورې د ډمبرې ورته ونیسي د ابو داود شریف حدیث دی د ترمیزی شریف حدیث دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام چې د چا کم کس د اذان د پاره مقرر کړی نو هغه به اقامت هم کو حضرت بلال مستقل د نبی علیہ السلام مؤذنو اقامت به هغه کو یو ځل د یو بلې قبیلې یو سړي اذان وکړو بلال رضی الله عنه په دغه ټایم کې نه و نو چې کله جمع ودرېده نو بلال رضی الله عنه ځان ورمخ کې که چې زه به اقامت کوم نبي علیه السلام یې نه ته نه دې ملګري اذان کړی اقامت به هم دی کوي دا اقامت حق د مؤذن دی که څوک یې په زور اخلي نو ناروا کوي جرم کوي د پیغمبر خلاف کوي اوس که دا سړی مسلماني خبره پوه چې مونځ کوي خو مسلمان دی کافر خو نه دی که نه که دا سړی مسلمان او بیا هم په زور اقامت کوي نو د پیغمبر مقابله کوي پیغمبر ورته وایي نه اقامت به ته نه کې اقامت حالانکه د عمر مؤذن هغه بلال رضی الله په سفر کې بلال اذان کوي په حضر کې په مدینه منوره کې هغه اذان کوي او بیا مو ته نبی علیه السلام وایي نه سودا قبیله ده وی دا سودایي رور دی به چې کومه دی نو اقامت کوي او ته به اقامت نه کې نو دا سړی یا د پیغمبر نه ښه پوهېږي خیال کې م راځي د پیغمبر نه ښه پوهېږي ځکه چې د پیغمبر وایي چې نه اقامت حق د مؤذن دی او دی وایي زه د قصده داسې کومه نو چې د قصده داسې کوې نو څوک به نه وي په دې کلي کې چې د قصده دې ووایي زه خو نه شم والی ماله خو چل نه راځي په خپله بوډا یم ځان پسې امسا ګرځم د یو سړي زوی علم حاصلوي هغه ته کنزل ویل وینا کول باره قسم د پلار ورته کنزل کوي ښه نه کوي ښه نه کوي ها که دا زوی د پلار مخالفت کوي نو بیا یوازې کنزل نه چې دا خوله دې وله ماته کړي خبره پوه شو کنزل خو ډېر لوی جرم دی کنزل خو هسې نه دي په کار دا خو جدا خبر ده ما تاسو چې موږ پښتانه چې کنزل ونه کړو نو په موږ باندې واښه پړسیږو ګټې ته کنزل کوو که نه کوو دا مثال زه ډېر ویم حافظ صاحب دې خوا ښه موږ ګټې ته هم کنزل کوو که د دیوال سره چې ته ولګېدو اوږه مو ولګېدو نه قرآنې خو ستا دی دیوال سره دیوال ته وایي ستا په مېرمن راولګم نو دیوال غریب څه نه خبر دی چې د هغه مېرمن باندې مېرمن څه شي
که دا دیوال ستی خو تی میرمن مالک ته وایي نو ځان ته دې کنځل وکړو نو خو ځان ته ووایه چې زه غټ دلی یم چې د دیوال سره ولګېدم او که تا ته چا دله ووي نو کلشنکوف پسې بیا رالې تاسو بېکار ته نو کنځل نه دي په کار بچي ته هم کنځل نه دي په کار او بیا چې هغه په طلب د علم کې دی نو یقین وساته چې ګورې تا ته چې خدای کوم رزق درکوي دا د دې علم د بچي د وجې نه برکت درکوي نبی علیه السلام ته یو صحابي راغی یا رسول الله موږ ډېره غریبي ده زه مزدوري کوم او دا زما د یو ورور دی بدل د تا سره ناست دي طالب دی بل کار یې نشته قرآن او حدیث زده کوي نو ته دته ووایه چې ما سره لږه مزدوري کوي نو لږ غونې اسانتیا برابر راشي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي په ایمان چې تا ته کوم رزق میلاویږي دا هم د علم د برکته میلاویږي خبره پوه شوې نو چې زوی د چا طالب دی خوشحاله دي شي ښکل دي کي سترګې دې وله ښکل کي تندی دې وله ښکل کي چې هغه وایي دا حاجي 1500 روپۍ راکړه وس دې کېږي 1000 روپۍ ورله ورکړه 1500 روپۍ راکړه 1000 روپۍ ورله ورکړه خبره باندې پوه شوې د موږ زهیر چې سهار حقانیت ته ځي که نه سهار وختي نو چې ما ته ځان ماما خورې کړي خیال کې مې راځي نو زه ولې د ماسخوتن نه پیسې ورکړم چې د دړه جوړي د ماسخوتن نه ولې پیسې ورکړم زه چې ولې څونه پیسې ورکوم د هغې په نیمې د کار کېږي خو زه یم طالب دی پرېږده چې سیالي برابري که سبا ټانګوان مانګوان خوریم چې خوړی شي ټیپر خوریم چې خوړی شي په خبره باندې پوه شوې خوشحاله شئ د چا بچې به علم کوي او تو ته کنځلې کې نه تی ښکل کا دا هلکان زموږ چې راشي نو زه یې راغاړه باسم ښکلې کړم خوشحاله شم الحمدلله دا زموږ بچي دي علم کوي داسې وړه خبره خو نه ده ډېر لوی مقام دی لویه مرتبه ده خو افسوس دا ده چې اوس ما او تا ته نه ده معلومه نو ما او تا ته نه ده معلومه کور کې پریشانی ده بې اتفاقي ده الله پاک دې دغه بې اتفاقي په اتفاق بدل کړي او دا کوشش کوئ چې په کور کې مونځ او دس پابندۍ سره زناونو ته وایي چې مونځ کوئ او نفل او سنت کوشش کوئ چې دا کور کوئ دې په برکت به انشاءالله خدای په کور کې خیر او اتفاق راولي او دا يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين سورة مائدہ کی 54 نمبر آیت تے دا ډیر ډیر وای انشاءاللہ خدای پاک با اتفاق پکور کی راولی دا مرګره وی زما والد سے بیمار دی او د ډېرې مودې شپږو میاشتو نه بېهوشه دعا ورته وکړي خدای ته کامل صحت نصیب کړي د دوی د هغه د نیک عمل دپاره یې جوړ کړي او د دوی د دعاګانو دپاره یې جوړ کړي څومره بیماران دي ټولو شفا نصیب نو دا کوم څه بیانېږي دا عمل کې راوستل پکار دي چې مونږ یې عمل کې راولو چې ستاسو زړه کې سلویی تکبر او ریا نه او زمونږ زړه کې ملویی او تکبر او ریا نه دا ناستا دا خالص دا الله د رضا دپاره درود شریف وایي او کنه ربنا حسنة وفي الأرض حسنة السپیکر خو برک الله نه دی کنه دی او دا ویډیو دا باندې کوي